Assalamu alaikum students. One-to-one function. अदे तमंगा injective function हम वायु. A function f x to y is said to be one-to-one function if no two distinct elements of x have the same image in y, or distinct elements of x have distinct elements in y, such that for all x1 x2 belong to x, f of x1 is equal to f of x2, this implies x1 is equal to x2, or x1 x2 belong to x, f of x1 not equal to f of x2, this implies x1 not equal to x2. Students, x और y زموږ سره دوه سیټونه دي او f زموږ سره فنکشن دی د x نه y ته. نو سټوډنټس کو چرې زموږ سره په x کې دوه ډیسټینکټ الیمنټس زموږ سره په y کې سیم ایمیج نه وي نو دا به زموږ سره 1-to-1 فنکشن وي. لکه د x1 ایمیج زموږ سره 1 دی، x2 ایمیج 3 دی، x3 ایمیج 2 دی. نو سټوډنټس په دې x کې داسې دوه ډیسټینکټ الیمنټس نشته دی چې د هغې زموږ سره په y کې ایمیج سیم وي. نو دا زموږ سره 1-to-1 فنکشن دی، دا انجکټیو فنکشن دی. دا زموږ سره x سیټ دی، f زموږ سره فنکشن د x نه y ته. نو سټوډنټس د x1 ایمیج y1 دی، د x2 ایمیج y2 دی او د x3 ایمیج هم y2 دی. نو سټوډنټس په دې کې زموږ سره د x two distinct elements چې کوم دي x2 او x3 د دې زموږ سره سیم ایمیج راغی چې هغه y2 دی. نو سټوډنټس دا زموږ سره 1-to-1 فنکشن نه دی، ځکه چې زموږ سره د two distinct elements سیم ایمیج راغی. چې سیم ایمیج راشي نو به زموږ سره 1-to-1 فنکشن نه وي. x زموږ سره سیټ دی x1 x2 x3، f زموږ سره فنکشن د x نه y ته. نو سټوډنټ د x1 ایمیج 1 دی، د x2 ایمیج 3 دی او د x3 ایمیج 2 دی. نو سټوډنټ two distinct element of x have not same image in y. نو condition satisfaction student دا زموږ سره 1-1 فنکشن دی. په دې باندې example f of x is equal to 3x plus 1. نو سټوډنټ دا موږ ګورو چې دا زموږ سره 1-1 دی او کنه دی. نو سټوډنټ موږ په دا به موږ چې کوو که f of x1 زموږ سره د f of x2 برابر وي نو this implies چې x1 به زموږ سره د x2 برابر وي، نو دا فنکشن به بیا زموږ سره 1-1 فنکشن وي. نو سټوډنټس ما f of x1 is equal to f of x2 واغستو. نو سټوډنټ دا به زموږ سره f of x1 ویلو به زموږ سره راشي 3x1 plus 1 او د x2 f of x2 ویلو به 3x2 plus 1 شي. نو سټوډنټس ما دوانو سایډونو ته 1 में सब्ट्रैक्ट को प्लस 1 और माइनस 1 ख़त्म शो दलता कि नजम सर 3x1 पाता शो दलता 3x2 पाता शो बोथ साइड डिवाइड बाय 3 x1 is equal to x2. नो स्टूडेंट्स दा फंक्शन जम सरा 1-1 दे. f of x is equal to e power 1 over x. f of x1 is equal to f of x2. नो स्टूडेंट्स f of x1 به زموږ سره دلته نشي e power 1 over x1 بشي e power 1 over x1 او f of x2 به زموږ سره شي e power 1 over x2. نو سټوډنټس e د e برابر دی بیس د بیس نو پاور به د پاور برابر شي 1 over x1 is equal to 1 over x2. نو سټوډنټ دوه سایډونه موږ ولټه کړه نو x1 راغی او دا x2 راغی نو x1 د x2 برابر راغی. f of x1 زموږ سره د f of x2 نو this implies x1 is equal to x2. نو سټوډنټس دا زموږ سره 1-1 فنکشن دی. بل example f of x is equal to x square. f of x1 is equal to f of x2. نو سټوډنټس f of x1 زموږ سره x1 square شو، f of x2 زموږ سره x2 square شو. taking square root of both side دوه ورته square root مو واغستو نو دلته کې square root ختم شو x1 راغی او دا زموږ سره پلس ماینس square root ختم شو x2 راغی. نو دا x1 ویلو زموږ سره یو پازیټیو x2 رااله او بل نیگیټیو x2 رااله. سټوډنټس نو دلته کې زموږ سره x1 x2 برابر دی خو دلته کې پکې دا هم راغی نو دا زموږ سره 1-1 نه دی، زموږ سره به صرف
x1 د x2 برابر وي دلته پکې x1 د -x2 هم برابر رالو نو دا فنکشن زموږ سره 1 1 نه دی دا شان دا بل اگزامپل دی په f of x is equal to x square plus 2x نو students f of x1 is equal to f of x2 نو دا زموږ سره شو x1 square plus 2x1 او دا زموږ سره شو x2 square plus 2x2 نو students دا ټول مار لیفت سایډ ته راوړل نو x1 square دا زموږ سره راوړل minus x2 square شو او 2x1 او دا به minus 2x2 شي نو students دا زموږ سره فارمولا ده a square minus b square فارمولا ده د هغې مطابق دا موږ کولاو کړه دا x1 minus x2 شو او x1 plus x2 د دې نه موږ 2 کامن کړو نو دا x1 minus x2 is equal to 0 په دې ټولو کې زموږ سره x1 minus x2 په دوانو کې دی دا موږ کامن کو دلته زموږ سره پاتې شو x1 plus x2 او دلته زموږ سره plus 2 پاتې شو is equal to 0 نو students دا به زموږ سره 0 وي او دا هم نو دلته نه x1 is equal to x2 راغی او دلته نه x1 is equal to دا پکې بل رالو minus x2 minus 2 نو students زموږ سره صرف دا پکارو دلته پکې دا هم راغی نو دا فنکشن زموږ سره 1 1 نه دی اوس په students how to check a function is 1 1 graphical approach graph نه به څنګه موږ ته پته لګي چې دا فنکشن 1 1 دی او کنه if any line parallel to x axis cuts the graph up a function at only one point then function is called 1 1 function students که زموږ سره any line parallel وي x axis ته او هغه graph صرف په یو پوینټ باندې ټچ کوي نو هغه فنکشن به زموږ سره 1 1 وي students دا په example if of x is equal to x plus 1 نو دې graph زموږ سره دی straight line چې هغه د په x axis باندې -1 نه پاس کیږي او په y axis باندې د +1 نه پاس کیږي نو students موږ په دې باندې any line parallel to x axis واخلو نو students دا زموږ سره په یو پوینټ باندې ټچ کوي دلته کې ما دا لاین ډرا کوم دا زموږ سره په یو پوینټ باندې کو هر ځای کې موږ لاین ډرا کوم دا زموږ سره په پوینټ باندې ټچ کوي نو students دا زموږ سره دا فنکشن 1 1 دی بل example if of x is equal to sin x graph زموږ سره دا دی نو students کو any line parallel to x axis واخلم نو students دا graph زموږ سره په 2 پوینټ باندې ټچ کوي دلته ما دا لاین ډرا کړی دا زموږ سره په 2 پوینټ باندې ټچ کړی دی نو students دا زموږ سره 1 1 فنکشن نه دی ځکه چې زموږ سره پکاري چې صرف په یو پوینټ باندې ټچ کی دلته کې په 2 پوینټو باندې ټچ کړی دی دلته بل لاین ډرا کوم دا هم په 2 پوینټو نو students دا زموږ سره 1 1 فنکشن نه شو if of x is equal to sin x زموږ سره 1 1 نه دی بل example په if of x is equal to x mod نو student د دې ګراف زموږ سره دا دی په دې باندې any line parallel to x axis موږ ډرا کو نو student دا ګراف زموږ سره په 2 پوینټ باندې ټچ کو نو دا زموږ سره 1 1 نه دی if of x is equal to x mod زموږ سره 1 1 فنکشن نه دی بل students if of x is equal to x square دې ګراف پیرابولا دا open upward نو student په دې باندې موږ کو لاین ډراګو horizontal line parallel to x axis نو student دا زموږ سره بیا په 2 پوینټو باندې ټچ کو نو دا زموږ سره دا فنکشن 1 1 نه دی third method monotonicity دا زموږ سره بل میتھډ دی د 1 1 چیک کولو لپاره نو students if a function f of x is strictly increasing or strictly decreasing in the domain then it is said to be 1 1 function if prime of x greater than or equal to 0 this implies f of x is increasing students کو زموږ سره یو فنکشن وي او د هغې مونږه ډیریویټیو والو پرایم چې دی دا فرست ډیریویټیو دی with respect to x نو کو د هغې ویلو زموږ سره greater than or equal to 0 وي نو this implies چې دا فنکشن به زموږ سره increasing وي نو چې کله زموږ سره فنکشن increasing وي یا decreasing وي نو هغه فنکشن به زموږ سره 1 1 وي نو کو موږ ډیریویټیو والو او هغه زموږ سره greater than or equal to 0 وي موږ ویلو ورکو prime of x له هغه زموږ سره greater than or equal to 0 وي نو دا فنکشن به زموږ سره increasing وي او چې increasing وي نو هغه فنکشن به زموږ سره 1 1 وي او دغه څنګه students کو زموږ سره فنکشن وي او د هغې ډیریویټیو واخلو او د هغې ویلو زموږ سره موږ ویلو ورکو او less than or equal to 0 راشي دغه فنکشن به زموږ سره decreasing وي او چې decreasing وي نو دغه فنکشن به زموږ سره 1 1 وي
एग्जांपल लिपि if of x is equal to x square differentiate with respect to x دوانو غاړو ته به differentiate کو with respect to x نو دا به شي d by dx if of x is equal to d by dx of x square نو students د زموږ سره f prime of x شو او د دې ډیریویټیو زموږ سره پاور سره راغی او پاور یو کم شو نو 2x شو students کو x لمونږه 1 ویلو ورکو نو موږ 2 راکی او کو -1 ورکو نو -2 راکی نو دا زموږ سره په دې دوانو کنډیشن کې دا دوان رااله اټ ا ټایم دوان راځي نو چې اټ ا ټایم دوان راځي نو دا به زموږ سره 1 1 فنکشن نه وي دې کې به یو په اټ ا ټایم به زموږ سره یو کنډیشن به یا به دا یو وي چې پرایم اف ایکس به زموږ سره ګریټر دین ایکوال ټو 0 وي یا به لیس دین ایکوال ټو 0 وي نو دا بیا به زموږ سره فنکشن 1 1 وي بل اگزامپل دی په اف اف ایکس ایکوال ټو ایکس کیوب نو د دې موږ ډیریویټیو واغسته نو دا ا پرایم اف ایکس شو او د دې پاور سره تر پاور یو کم شو 3x square شو نو students کو x لمونږ نیگیټیو ویلیو ورکو کو پازیټیو نو موږ لبا پازیټیو ویلیو راکینو دا به زموږ سره greater than or equal to 0 وي for all x belong to real number if of x is increasing زموږ سره greater than or equal to 0 راغی نو دا زموږ سره increasing function دی if of x چې increasing دی نو دا زموږ سره 1 1 function شو بل example if of x is equal to x square plus ln x natural log of x نو سټوډنټس چې تاسو دا پته وي چې په لاګ کې چې کوم زموږ سره د لاګ ډومین چې کوم دی نو هغه زموږ سره پازیټیو وي ایکس په زموږ سره ګریټر دین 0 وي لاګ لمونږه ګریټر دین 0 ویلوز ورکوي شو -1 نشو ورکوي -5 نشو ورکوي نو سټوډنټ د دې ایکس لاګ ډومین چې کوم دی په زموږ سره ګریټر دین 0 وي نو تاسو ته دې په دا چې د ایکس په ویلو مونږه نیگیټیو او 0 نشو ورکوي ایکس لا نو سټوډنټ د دې موږ ډیریویټیو واغسته د ا پرایم اف ایکس شو د دې 2x شو ډیریویټیو او د دې ln x د دې ډیریویټیو 1 over x دی نو سټوډنټس تاسو ته مخکې نو وی چې د موږ نیگیټیو ویلو نشو ورکوي نو سټوډنټس د لکه موږ x له ارنګ ویلو ورکو خو پازیټیو ویلو ورکو ځکه چې د دې ډومین زموږ سره پازیټیو ریل نمبرز دي نو چې موږ د پازیټیو ویلو ورکو نو دا به زموږ سره ګریټر دین 0 راځي نو په دې وجه دا فنکشن زموږ سره 1 1 دی Well, example is students f of x is equal to 2x minus sin x. Now students the derivative derivative value the a prime of x rashi the derivative زموږ سره 2 دی the derivative زموږ سره cos x دی نو students the cos x چې کوم زموږ سره values وي نو اب زموږ سره د -1 او د 1 دا به هم شامل دي او د دې په مین مس کې ویلو به موږ راګي cos x belong to -1 1 close bracket نو سټوډنټس د cos x ویلو به په دې کې بیلان کوي د -1 نه والا د 1 پورې نو سټوډنټس کو cos x مونږ والو -1 نو سټوډنټ دلته کې براشي 2 -1 نو 2 + 1 براشي مینس په پلس شي نو 2 + 1 براشي نو هغه موږ سره کی 3 برا کوي او کوم موږ د cos x ویلو 1 واخلو نو 2 - 1 موږ 1 راکې نو هغه موږ ګریټر دین دوان ټول ویز موږ ګریټر دین 0 راکې نو سټوډنټس په دې وجه دا زموږ فنکشن زموږ سره انکریزینګ فنکشن دی او چې انکریزینګ فنکشن شونه f of x په زموږ سره 1 1 وي د cos رینج چې کوم دی نو سټوډنټ زموږ سره د -1 نه والا د 1 پورې دی په دې وجه دا موږ پازیټیو راکې